الله الرحمن الرحیم. زما عزتمند تاسو سره د غټ اختر د قربانۍ متعلق هغه مسایل روان شوي دي، نو امید دی تاسو به دا مسایل ګورئ او مخکې شریکوئ هم خلکو سره، د دې نه ډېرو خلکو ته فایده ورسي. نن مسله هغه د قربانۍ د قبلېدلو دپاره څه شرایط دي چې زما قرباني قبول شي او په هغې کې مثال الله تعالی ماته برکت واچوي، نو د هغې یو څلور پنځه شرایط به زه تاسو ته ذکر کړم. د ټولو نه اول د قربانۍ د قبلېدو لپاره شرط دا دی چې ته به نیت خالص د الله د رضا دپاره کې، چې صرف زه دا سروې اخلم، دا پیسې لګوم، حصه نیسم، ځان له سروې اخلم، یا الله صرف ستا د رضا دپاره چې ستا رضا ماته حاصله شي او ستا یو حکم دی زه هغه منم. یو شرط به دا وي. دویم شرط پکې دا دی چې مالی مقابله به چا سره نه کوي. که یو سړي څاروی راوستلو، د هغه په علاقه کې یو سړي څاروی راوستې په 1 لک او دا و چې اوه هغه په 1 لک راوستې، زه به په 2 لک باندې راولم، او چا چې په 2 لک څاروی واغسته، نو د قرباني بالکل نه کیږي، ځکه مالی مقابله د چا سره به په دې څاروو کې په قرباني کې نه کیږي، دې سره قرباني بیا نه کیږي. دا دویم شرط. دریم شرط دا دی چې د غوښې نیت پنه کې، چې مثال ته پیسې راغونډې چې زه قرباني کېږم کومه یا نه کومه، خو چې ما ته ښه ډېره غوښه حاصله شي، پسته غوښه، یو هډوکې غوښه، په غوښه داسې د غوښې نیت مه کوئ، صرف د الله د رضا نیت پکې. څلورم شرط دا دی چې کوم شریکان تا سره په قرباني کې شریکېږي، ځان لنوي بعضې خلک ملګري شریکان کی، نو په هغې کې شریکان چې کوم دی جفت هم کولی شي، طاق هم کولی شي. بعضې خلکو غلطه مسله مشوره کړې ده چې آیا په قربانۍ کې جفت او طاق دا صحیح څنګه جایز دي که ناجایز؟ نه، جفت هم قرباني کولی شي، طاق هم کولی شي. بل چې کوم شریکان وي، نو شریکان ځان له نیک خلک ګوري، پاک خلک ګوري چې حلال کاروبار کوي، او نیکان خلک وي داسې ګنده خلک یا داسې کاروبار کوي چې د هغه پیسې پاکې نه وي، نو د هغه خلکو سره کوشش دا کوي قرباني مه کوئ، ځکه هغې چېرته حرام مال وي، یا که هغه چېرته بدعمله وي او په ګناه او په ظلم باندې پیسې ګټلې وي، په دوکه باندې، نو ستا قرباني هم ورسره بیا خرابېږي، نه کېږي. پنځم نمبر د قرباني د قبلېدو لپاره شرط دا دی چې حلال مال وي، په هغه باندې قرباني وکړه. امید دی چې په حلال مال سره قرباني وشي، دا به الله تعالی بیا قبلوي. نو په حرامو سره قرباني نه کیږي، او د انشاءالله د حرامو یو سړی حرام کاروبار کوي، هغه سره قرباني کیږي که نه کیږي، د دې به انشاءالله زه تاسو سره بله ویډیو جوړوم. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق